اوس قرباني به کوي څوک؟ هغه انسان چې هغه د نصاب مالکي کم از کم 9 تولې سره زر یا 2.5 تولې سپین زر کې دا وسره او یا د 2.5 تولو سپینو زرو قیمت خو دا هغه چې صرف سره او سپینې وسره او که سره او سپین وسره ني نغد مال وي خو 2.5 تولې سپینو زرو پیسې چې چا سره نو قرباني پې واجب ده او که چا سره داسې وي چې یو توله سره زر وسره 2 تولې وي 3 تولې وي یا د سپینو زرو تعداد د 2.5 تولو نه کمي نو قرباني پې واجب نه ده خو هلکې نور مال وسره ني او که نور نغد مال وسره نو بیا چې یو توله سره زر وسره نو هم پې قرباني واجبه ده ګورې لکه نورې ورسره 2,000 روپۍ پنګه شته یا د ضرورت نه زیاتې جامې موجود دي یا په کور کې ټي وي پروت دی یا وي سي آر پروت دی په کور کې دا د ضرورت نه زیاتې څیزونه دي یا د یو ټوپک نه زیاتې ټوپکې دي ورسره دا هم د ضرورت نه زیاتې څیزونه دي نو چې د ضرورت نه زیاتې څیزونه ورسره نو بیا ګورې په یوه توله باندې هم قرباني کېږي بیا به د هغه یو تولې سرو زرو قیمت لګوي نو هغې سره به جمع کړي نه توله ټوله خرڅوي چې ورسره توله وي 1000 روپۍ ورسره نغد یو توله ورسره سره زري نو بس بیا دې خرڅه کړي نو دا مې ځکه وي که توله 2 تولې کالي سره نور مال وي نو بیا به دواړه خرڅ کړي او جمع خرڅوي نه خو قیمت ته ولګوي او جمع دې کړي د هغې پیسې دې وګوري که دغه نصاب ته رسېدې نو قرباني پې واجب ده که د یو سړي سره نغد اسم نشته کالي نشته ځمکې شته نو که دونه ځمکې پکې وي چې د ده پې ادنا ګزاره کېږي بې د ترکارۍ نه د جوارو په ډوډۍ پکې ګزاره کېږي بې د ترکارۍ نه پې د غنمو په ډوډۍ ګزاره کېږي بیا پې قرباني واجبه ده او که دونه ځمکې وي چې نه کېږي پې ګزاره تر څو چې ده سره مزدوري نه کړي بیا پې نه ده واجب او که د یو سړي 2 کوره دي یو کور کې دي اوسېږي یو د ضرورت نه زیات دی لاټ یې اخېستی دی کور یې اخېستی دی نو که هغه دویم کور قیمت دغه 20-20 روپو ته رسېږي نو بیا پې قرباني واجبه ده او که یو سړي سره د ضرورت نه زیات سامان دی لکه غوا د پیو میخه د پیو د زمیندار قلبکې دی پې یوې کوي سنډا باندې دی بار راوړي دا د ضرورت په سامان کې داخل د دې نه زیاتي یا د سړي ټوپک د څوکۍ د ضرورت په سامان کې داخل دی د ملا هغه کتابونه چې دی مستقل ګوري هغه د ضرورت په سامان کې دي هغه کتابونه چې هسې په المارۍ خشته کړي هغه د ضرورت کې نه راځي د ښځې 2-3 جوړې جامې د سړي دا د ضرورت لاندې راځي او د ښځې چې دا زیاتي کومې جوړې دا د ضرورت نه زیاتې دي ټي وي ضرورت کې نه راځي مونږ دا ښځې غر کې کړې چې واده یې 2 تولې کالې پکې او بیا قربانۍ ته ور پرغته قرباني ولې نه کوي نو دې غر کړه او تباه دې کړه غاړه یې بنده شوه دومره به جامې کې او دومره به کور خېږي او دومره ځمکه خېږي او دومره به دا کې قرباني پې واجب شي او بیا قرباني نه کوي کم ساوي باندې به قرباني کېږي او څوک به کوي نو چې څوک مالداري که په کور کې یو مالدار یو به کوي که په کور کې 15 مالداران په شریکه ونه کړي ګورې 15 واړه به 15 سي نیسي زمونږ په وطن کې هم غلط رواج دی د زامنو خپل مالي او خپل دولتي وي او خپله پنګې وي او ښه ډېری خو چې د قربانۍ ورځې راشي نه وایي مونږ خو د یو پلار زامن یو شریک اوسېږو کټوۍ خو همجي شریکه ده کټوۍ دې شریکه ده خو ته وګوره بینک کې خو د خپلې پیسې پیسې جدا دي کالې دې جدا دی ځمکه دې جدا ده ها ټیک ته که ټول شریک اوسېږي او ګټه هم شریکه وي نور پلار نه راځي تاوان هم شریک ټول اختیار منې د پلار دی د زامنو هېڅ نشته زامن چې سره وړي پلار ته یې بخي نو بیا د پلار یوازې کړي خو زموږ وطن کې دا شی نشته ما ته د خپل کلي او د خپل وطن معلوم دی دا دوی ځان له تنخوا او ځان له پنګ او ځان له بینک بیلنس دی او ځان له خپل ځمکه دی او ځان له خپل پلاټونه دی او ځان له خپل کاروبار دی نو دا الله سره تګي مه کوه غوا او میخه کې 7 میسنې ویشي په 4 کسه هم کولی شي په 3 هم کولی شي په 2 هم کولی شي په 1 هم کولی شي په 7 هم کولی نه تکې او تکې پکې شرط نشته او ګډ یا ګډه چیلې او چیلې کې یو کس به قرباني کوي دوه په هغې کې شریک کېدل منع دي ښه غوا او میخه یا د هغې بچې چې 2 کالو ته ورسي نو قرباني پرې کېږي چې د 2 نه کمې قرباني پرې نه کېږي بعضې خلک وایي غاښ یې کړي دي او نه دي کړی غاښ کول څه شرط نه دي چې عمر یې 2 کالو ته رسېدلي د غاښ یې کړي پرې نه کړی بعضې ساوي عمر 2 کال او په غاښ کمي چې عمر 2 ته رسېدلي او ګډه چیلې او چیلې چې عمر یې د کالي نو قرباني پرې کېږي که د کال نه کمی پرې نه کېږي لمه ورګډ لم والا هغه د 6 میاشتو په باندې کېږي خو یا چې سورو وي چې په شکل د کال ښکاري هله پرې کېږي کوم څاروی چې عیبجنې نظر یې نه لګي په هغه قرباني نه کېږي د نیم یا د نیم نه زیات غوږې پرې شوي یا د نیم نه زیات لکۍ پرې شوي د اخکرې ماتي په د قرباني نه کېږي او غاښونه یې کمزوري ګیا پرې نه شي خوړی یا دومره ټپ ټیپ چې کوم میدان کې رالی هلته نه شي تللی په دم قرباني نه کېږي صرف څاروی وګورئ د قربانۍ دپاره او کوشش وکړئ چې هغه خلک په قربانۍ کې یو بل سره شریک شي چې ټول پاکې پیسې لري که یو هم پکې سودخور راغی او یو هم پکې حرام خور راغی د دې ټولو قرباني برباده شوه نیت به خالص د الله د رضا لپاره کوئ که یو قسم پکې د غوښې نیت وکړه د هغه 6 واړې غرق کړل د غوښې نیت به پکې نه کوئ او که ته وایې چې دا خامخا کې راځي چې دا غوښه به خورو کبابونه به خورو
دا خوړه کې نو ته نیت مه کوه غیر اختیاري خو خامخا به له راځي که غیر اختیاري ستا له د غوښې نیت راشي نو هغې باندې الله تا نه رانیسي نو نیت د غوښې به نه کوې د الله د رضا دپاره او دا هغه طریقه ده چې کوم د حضرت ابراهیم علیه السلام طریقه او په هغه طریقه باندې به نیت وکړې او ذبحه به یې کوم ځای کې کوې ها بل څاروي چا واخېسته او پی کوي نو د پیو د څاروي نه پی به نه اخلي غولان باندې ورته یخې اوبه اچوې نو هغه درد به نه کوي او که دا څاروي بیا هم تکلیف ووته او پی خامخا چغې والي نو بیا ته خیر دی هغه پی واخله خیراتي ورکړه د قرباني د څاروی چې کوم پکې رسید او کوم د هغې زل دی یا کوم د هغې پل دي ټول به خیرات کوې قصاب له به مزدوري په غوښه کې نه ورکوې خیراتي غوښه ورکولی شي خو مزدوري به د خپل جیب نه ورکوې سرمن به هم قصاب له ګورې په اجرت کې نه ورکوې بعضې خلک هغه سرمن وله ورکړي نو ارزان یې پرې ماته کړي نو هغه دې پیسې وانهلي دا هم ګورې ګناه ده د قربانۍ سرمن من باع جلد اضحیته فلا اضحیة له اوس قربانۍ سرمن که نغده په خپل استعمال کې راولي راوستلی شي خو چې خرڅه دی که نو بیا به پیسې فقیرانو له ورکوې او نغده سرمن فقیر له هم ورکولی شي او مالدار له هم ورکولی شي نغده سرمن دا فقیر له هم ورکولی شي مالدار له هم ورکولی شي خو که دې خرڅه به نو پیسې به بیا خامخا فقیر له ورکوې غریب له ورکوې او که نه خرڅه خپل کور کې د ځان له لمسې جوړی او یا تې برقه جوړی هم ته جوړولی شي د اختر په ورځ به قرباني کې د اختر د لمانځه نه پس د اختر د لمانځه نه مخکې زمونږ په چې کوم دی د اختر لمونځ کېږي منه ده که چا وکړه قرباني یو نه شوه اختر لمانځه نه پس به یې کوي په سبا هم کولی شي په درېیمه ورځ هم کولی شي او د شپې هم کولی شي خو د شپې مکروه ده د ورځې سنت ده بیا چې کله ذبحه کې نو غوښه درې ځایه تقسیم کړه یو حصه په خپله وخوره یو حصه چې د نو خپلو رشتهدارانو له ورکړه غریبو هم ورکولی شي او مالدارو له او یو حصه فقیرانو له ورکړه ترج مه ډکوه ښه نن سبا خلک ترجونو ته وخېږي او سبا بیا یو دوه میاشتې پس خوري نو که یو سړي سنبال کړه او دې درې میاشتې پس هم خوري نو څه ګناه پکې نشته د ده ثواب هم دغه چې حلاله یې کړه خو دا بهتره طریقه ده چې خیرات یې کړه فقراو له ورکړه مالدارو له هم ورکولی شي مېلمنو باندې هم غوښه خوړلی شي دا مې د قربانۍ متعلق د مسایل درته وکړل وکړې چې الله تعالی زمونږ دا وروستو چې څومره اعمال دي دا خدای پاک